عمران خان یې وخت ولې زه په پاکستان کې په سیاست کې د یو عمران خان قایله یم، د بل یوه سیاسي هم نه یم ګاره، ځکه دا دی په جیل کې هم ناست دی، اتکړۍ هم په لاس کې دي چې نن بېل وکړي سبا به راوځي وزیر اعظم به هم وزیر اعظم به وي د دې ملک چې نن سودا کوي. وزیر اعظم وویل د عمران خان وویل د نواز شریف لور دا د غریب پاک څه پوهېږي، د بېنظیر زوی دا د غریب پاک. راځمه بلې خبرې لره. دویمه خبره درېیمه خبره دا ده چې ټکس را روان دی، د بینګو باندې پر پیسو باندې ټکس لګېدلی دی، بیا پراپرټي ټکس را روان دی، دا ډېر ظلم دی د دې علاقې سره. درېیمه خبره دا ده چې بدعملي ده، د خلکو وینه دارنګه بهېږي، دغه رنګه اوبه نه تویېږي، سهار ماښام خلک مري، خلک اغوا کېږي، لاسونه پښې تړلې وي، په ګوډو باندې بستر شوي وي، وګړپلور مسافر طبقه چې ده په شهادت باندې رسېږي. ولې دا سیاسان خاموش ناست دي؟ دا سوالیانو شان دي، سیاسان دي پر خپل ځان باندې دا خبرې نه پیدا کوي، که نه راوځي دا پنځه ګوتې پنځه سره به دوی ته قضیې دي، دا یوه ګوته به پر ځان راګرځوي، سر دې به خلاصې، دا پنځه ګوتې څله نه راوځي. د ډریورانو څه کړي دي چې نن سهار ماښام دی، کله وایي بیانه ده، کله وایي ټیټي ده، ته څنګه سړی، ته څنګه حکومت یې چې دلته دومره زورور یې پر ما باندې چې زه په کور کې نام سره شورېدلی، ته راسې ما اغوا کړې په جیل کې مه واچوې چې ته له ټیټي تحفظ نه شې کولی، له ټیټي څخه د عوامو تحفظ نه شې کولی، له بېلې زه د عوامو تحفظ نه شې کولی، بیا ته لا زورور په څه شې، بیا لا تنخوا په څه شې اخې، بیا لا د ملک مراعات څه له خورې. په ملک کې یوه پیسې د دا پر عوامو باندې لګېږي، نه مې روپۍ چې د دا پر تا باندې لګېږي، ته چې دومره زورور یې بیا د ټیټي زما تحفظ نه شې کولی، نو زما په دې سر نه خلاص. عمران خان یې وخت ولې زه په پاکستان کې په سیاست کې د یو عمران خان قایله یم، د بل یوه سیاسي هم نه یم ګاره، ځکه دا دی په جیل کې هم ناست دی، اتکړۍ هم په لاس کې دي چې نن بېل وکړي سبا به راوځي وزیر اعظم به هم وزیر اعظم به وي د دې ملک چې نن سودا کوي. وزیر اعظم وویل د عمران خان وویل د نواز شریف لور دا د غریب پاک څه پوهېږي، د بېنظیر زوی دا د غریب پاک. راځمه بلې خبرې لره. دویمه خبره درېیمه خبره دا ده چې ټکس را روان دی، د بینګو باندې پر پیسو باندې ټکس لګېدلی دی، بیا پراپرټي ټکس را روان دی، دا ډېر ظلم دی د دې علاقې سره. درېیمه خبره دا ده چې بدعملي ده، د خلکو وینه دارنګه بهېږي، دغه رنګه اوبه نه تویېږي، سهار ماښام خلک مري، خلک اغوا کېږي، لاسونه پښې تړلې وي، په ګوډو باندې بستر شوي وي، وګړپلور مسافر طبقه چې ده په شهادت باندې رسېږي. ولې دا سیاسان خاموش ناست دي؟ دا سوالیانو شان دي، سیاسان دي پر خپل ځان باندې دا خبرې نه پیدا کوي، که نه راوځي دا پنځه ګوتې پنځه سره به دوی ته قضیې دي، دا یوه ګوته به پر ځان راګرځوي، سر دې به خلاصې، دا پنځه ګوتې څله نه راوځي. د ډریورانو څه کړي دي چې نن سهار ماښام دی، کله وایي بیانه ده، کله وایي ټیټي ده، ته څنګه سړی، ته څنګه حکومت یې چې دلته دومره زورور یې پر ما باندې چې زه په کور کې نام سره شورېدلی، ته راسې ما اغوا کړې په جیل کې مه واچوې چې ته له ټیټي تحفظ نه شې کولی، له ټیټي څخه د عوامو تحفظ نه شې کولی، له بېلې زه د عوامو تحفظ نه شې کولی، بیا ته لا زورور په څه شې، بیا لا تنخوا په څه شې اخې، بیا لا د ملک مراعات څه له خورې. په ملک کې یوه پیسې د دا پر عوامو باندې لګېږي، نه مې روپۍ چې د دا پر تا باندې لګېږي، ته چې دومره زورور یې بیا د ټیټي زما تحفظ نه شې کولی، نو زما په دې سر نه خلاص.